سيأتي على أمتي زمان يفرون من العلماء والفقهاء. زما په دې امت به یو زمانه راشي د دې خلکو به د علماء سره مینه ختم شي، عالمانو نه به تختی، عالم بر رواني دی ورته لار بدلی. فيبتليهم الله بثلاث بليات. پداسه قوم به الله درې قسمه عذابونه راولي. يرفع البركه من كسبهم، د دوی د کار کسب نه به برکت ختم شي. ويسلط الله عليهم سلطانا ظالما. پداسه قوم به الله ظالم حکمران مسلط. ويخرجون من الدنيا بغیر ایمان، او چې د دنیا نه رخصتيږي ایمان به سلب شي او بې ایمانه به د دنیا نه رخصت شي. عالم زمونږ ستاسو بچو ته عقاید ښيي، عبادات ښيي، معاملات ښيي، اخلاقیات ښيي، معاشرتي زندگی ښيي. بچی نه د قرآن حافظ جوړي، عالم جوړي، د بناتو د مدارس په شکل باندې زمونږ د لور خور نه عالمه جوړي، د معاشري اصلاح کوي، شپه ورځې په ځان یو کړی ده، او دا بچی زمونږ د پاره د آخرت توخه جوړي. زما محترم خو د خلکو به د علماء سره مینه ختم شي، محبت به ختم شي. نوړمبني عذاب دادي يرفع البرکه من کسبهم، د کار کسب نه به برکت ختم شي. زمیدار به زمیداری کی برکت به ختم شي، تاجر به تجارت کی برکت به ختم شي، دکاندار به دکان چلیږي برکت به ختم شي، تنخوادار به تنخوالی برکت به ختم شي. او کله به وی په خزانه کې تنخواه نشته، پیسې نشته، تنخواه به ورته نه ملوي. کله به پلار او زامن ټول تنخوالي، او کور کې به د وړو درک نه لګي، مشت او ګریمان به برکت به ختم شي. کله چې د علما او مدارس سره محبت ختم شي، د لومبنۍ سزا ده. ويسلط الله عليهم سلطانا ظالما، ظالم حکمران به الله مسلط. او چې کله د دنیا نه رخصتيږي او توبه نه ده کړې، په دې خپل ګناه باندې نادم شوی نه دي، استومانه شوی نه دي، د الله نه معافي نه ده غوښتي، چې د دنیا نه رخصتيږي او ملک الموت په روح قبض کوي، ایمان به سلب شي او د دنیا نه به رخصت شي. الله دې زموږ تاسو د ټولو حفاظت وکړي. تاسو له تاسو کوم نن سبا برکت شته، زمیدار خپه دي، تاجر خپه دي، دکاندار خپه دي، ملازم خپه دي، هر انسان پریشان دی. برکت ختم شو، امن ختم شو، چین ختم شو، سکون ختم شو، راحت ختم شو، کور کی مینه محبت ختم شو، نفرت تی، بغض دی، عداوت تی. زما محترمو دا زمون د علماء سره مینه ختم شوی ده، مینه ډیره کم شوی ده. حکمران ستاسو خوښ دي؟ څومره حکمرانان زمون تیر شو چې یو لاړ شي او بل راشي، زوړ بدر تخخ کا راشي، دا نوې چې راشي دا غنه غټ ظالمي، او چې به بل راشه دا غنه غټ ظالمي، او بیا چې بل راشه دا غنه غټ ظالمي. او الله دې خیر وکي، اوس په نوې حکمران جوړيږي، الله دې ښه حکمرانان په موږ باندې راولي. زما محترمو نو برکت هم ختم شو، حکمران هم ظالم دی. او د دې دریم خو موږ ته پته لګي، روزانه تاسو هم جنازو لزی، موږ هم جنازو لزو. خدا علم خو الله ته دی چې دا کس وفات شو، ایمان ځان سره یوړ کی، ایمان پری خو الله دې زموږ تاسو خاتمه په ایمان کې. زما محترمو تاسو به وای چې مدرسې خو ډېرې شوې، عالمان زیات شو، حافظان زیات شو، قاریان زیات شو، د تبلیغ مهنت عام شو، خلک دیندار شو، نو برکت ولی ختم شو، حکمران ولی ظالم شو. زما محترمو نن سبا د علماء ډېر غټ توهین شروع دي، خصوصا په دې ورځو کې زمونږ په اجره کې، په بیٹک کې، په لارو کوڅو کې، زمونږ په مساجدو کې چې کوم ځای ته ورځي نو علماء پسې خبرې شروع دي او د علماء غیبت شروع دي. زما محترمو دا خطرناک ګناه ده. دا علماء خود انبیاء علیهم السلام وارثان دي، العلماء ورثه الانبیاء، علماء کرام دا د انبیاء علیهم السلام وارثان دي. نوم العالم عباده، د دې عالم دا خوب عبادت دي. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، دا عالم فضیلت په عابد داسې دي لکه زما فضیلت تاسو کې په یو ادنا کس. فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الكواكب، دا عالم فضیلت په عابد داسې دي لکه د سپوږمۍ فضیلت په باقی ستورو باندې. عالم خو د کائنات حسن دی، دا قرآن ده، او موږ هغه علماء پسې لګي شپه ورځ ورپسې خبرې کوو. او بیا د فیسبوک دور دی، د واتساپ دور دی. زما محترمو په دې فیسبوک د علماء څومره توهین او بېعزتي شروع ده، عذابونه به نه راځي. بله شپه زلزله راله، خطرناکه زلزله. زما محترمو د علماء بېعزتي کېږي ځای په ځای باندې، د علماء توهین شروع دی. پرون راته یو مشر عالم خبره کوله،
دا الیکشن تازه تیر شوی وي د تخبی په بازار کې را روانو مشر عالم دی او یلکانو نوجوانانو ماشومانو را پسې چیغي والی چې تاسو بیل او منګو غټل چې سپین ګیری عالم او پامسا باندې روان دی چشمه چولی کمزوري مشر او عالم او د پیغمبرانو وارث او دا د 14مې صدۍ مسلمانان چې ځان ته مسلمانان وي دا خپل علماء پسې په بازار کې چغي وي او دا وی بیزتی کوي توهین کوي عذابونه بنرز زم ته د کانو باران شروع نشي چرته زمکه ونشتيږي منګ را نه کوي زلزلې بنرز بازار کې بګرانی ناراضي زما محترم اذا غضب الله على امه الله چې کله خپشي غصه شي ناراض شي غلط اسارها بازار کې بګرانی راشي ويهبس انها امطارها باران ببنش ويلي عليها اشرارها ظالم حکمران براشي تاسو بازار کې نگرانی ته وګورئ میاش په میاش کې بل جمع کینو گیسم ګرانیږي بجلیم ګرانیږي سینجیم ګرانیږي پټرولم ګرانیږي او بازار کې دا څومره د استعمال سيزونه دي تاسو ګورئ قیمتونه کم زی ته ورسید منګوي دا ګرانی حکمران راوستا دا زمون تاسو خپل عمل دي اعمالکم امالکم تاسو عملونه تاسو فیصله دي کما تکونون کذالک یؤمر علیکم سنس تاسو عملی داسې به د برنه حکمران راځي زما محترم ټول توبه وباسو استغفار وکړو او معافی د الله نو غواړو او علماء ته ورنږدې شو مدارس ته ورنږدې شو زما محترمو د دې ډیر برکات کی دنیا آخرت کې به الله بدلی راکړي او یو فائدې دادا چې ستا په بچون وسو کې والله نیکان صالحان او د قران حافظان عالمان الله پیدا کړي شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه ټول عمر د قران خدمت کړي دي او صاحب کشف انسان تیر شوی دی ډیر لوی عالم تیر شوی دی هغه به فرمایل د کم لار عالمان طالبان ندي خو د خپل مسجد امام قاری صاحب سره نه لګي د دې پلار په وو پښتو کې به د قران حافظ عالم الله نه پیدا کړي به قدر الله دا نعمت نه ورکړي مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه به فرمایل د پلار عالمان طالبان حافظان قاریان نه دي خو د خپل مسجد امام قاری صاحب سره روانه ده د مدرسې طالب علمانی بدی شي زړه به غواړي چې بچي مې د قران حافظ جوړ شي هغه به فرمایل د دې بدبخت پلار په لاس پښته کې به د قران حافظ عالم الله نه پیدا کړي